بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال فاروقي او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل هیلث ایجوکیشن. آیا صرف خوراک او د ژوند د تیرولو طریقه یعنی لایف سټایل سره فیټي لیور علاج ممکن دی؟ جی ها، بالکل. بلکې د خوراک او د لایف سټایل بدلول هم صرف او صرف د فیټي لیور بهترین علاج دی. دوايانې صرف امداد کولی شي، خو اصل شفا، اصل ریکوري هغه د خوراک څښاک، د وده کېدو پاسېدو ټایمونه او د خپل لایف سټایل په طریقو کې دي. نن په ویډیو کې به مونږه ډسکشن کوو چې څنګه لایف سټایل پکار دی او کوم خوراک کې څه تبدیلي پکار دي چې د فیټي لیور قدرتي تور باندې ختم شي او جګر واپس نارمل شي. ناظرین، فیټي لیور دا رورو جوړیږي او دغسې دا رورو ښه کېږي هم، چې څنګه د په میاشتو کلونو کې فیټي لیور بیماری جوړیږي، داسې د میاشتې کلونه غواړي ټیک کېدو کې. که ستاسو د جګر ته د نقصان رسولو یا نقصان ورکولو عادتونه پرېږدوئ، نو جګر په خپله رو د جګر نه چربي ختمه کړي او جګر بالکل نارمل شي. ستاسو جګر ټیک کولو دپاره یا جګر نه چربي لرې کولو دپاره یا غوړ لرې کولو دپاره څه ډېر ګران سپلیمنټس، ډېر ګرانې دوايانې نه دي پکار، بلکې که تاسو یو نظم سره او یو اویرنس سره او صبر سره کار والی، نو ستاسو جګر مکمل طور باندې صفا کېدی شي. که ستاسو خپل وزن 19% کم کړئ، یعنی که ستاسو وزن 100 کیلو دی او 10 کیلو کم کې 90 کیلو ته راشئ، نو ستاسو په فیټي لیور کې واضح طور باندې بهتري راځي او په واضح طور باندې دا ښه کېږي. کوم داسې ډایټ پلان چې هغه په هفتو کې وزن کموي، هغې سره ستاسو جګر ته نقصان رسیدی شي. اصل کامیابی په دې کې ده چې په مزه او ریګولرلی ستاسو وزن کمیږي. هر هفته که تاسو نیم نه واخلئ 1 کیلو وزن کمول شروع کړئ، نو د دې سره نه صرف دا چې ستاسو جګر چې کوم انزایمز یې هغه ټیک شي، بلکې ستاسو انسولین هم کار شروع کړي او تاسو جګر سوزش هم کم شي. ستاسو جګر چې کوم خوراک خوښ دی هغه ساده خوراک یې خوښ دی او غیر پروسس شده یعنی سمپل ارګینیک خوراک جګر دپاره بهترین هم دی او جګر په دې خوشحاله هم وي. چې چا فیټي لیور دی او که چا نه هم دی، هغوی ته هم او فیټي لیور مریضان ته خو خاص طور باندې چې کوم څیزونه زیات خوړل پکار دي، هغې کې تازه سبزیانې، فروټ، میوې چې هغې کې مڼه شامله ده، هغې کې پالک شامل دی، هغې کې بیریز شامل دي. دې نه علاوه دلیا، وریجې هغه چې کوم پروسس شوي نه وي او د چکی آټا یا مطلب د جندرې اوړه چې هغې کې هغه فل سی موجود وي، هغه صفا شوي نه وي. داسې چې دی د زیتونو تیل، د بادام اخروټ تیل او د فش آیل دا بهترین دی. داسې دالونه شو، پلی شو، چکن او فش کې چې کوم پروټینز دي دا بهترین دي د فیټي لیور دپاره. او ایون که چا فیټي لیور نه وي، هغې کې هم پکار دی، زموږ خوراک کې دا پکار دی. دې نه علاوه د اوبو څښل ډېر زیات ضروري دي، ځکه چې څومره بدن هایډریټډ وي دومره ستاسو جګر نه چربي وځي، ختمیږي. چې کوم څیزونه پکار نه دي د فیټي لیور مریض استعمال کړي، هغې کې چې دی د مشروبات، د کولډ ډرینکس، جوسونه، مټایانې، داسې چې دی وایټ بریډ یعنی سپین ډبل روټۍ او د بیکري څیزونه دا پکار نه چې سړی خوري. د نه علاوه فاسټ فوډز پکار نه چې سړی خوري. د پکار نه دی چې د پروسسډ چې کوم څیزونه پریزرو شوي وي هغه د پکار دی نه خوري. د نه علاوه چې د سپین اوړه چې دی پکار دی هغې نه پرهیز وکړي، او چې څوک بدقسمتۍ سره شراب څښي هغې ته شراب څښل بندول
ضروري دي. میډیټرینین ډایټ یا چې کوم ساده متوازن خوراک دی هغې سره جګر ډیر زر خپل ځای ته واپس راځي او د جګر افعال فنکشنز دوباره نارمل کیږي. دې نه پس راځو ورزش. ورزش صرف د بدن نه بلکې جګر نه هم چربي ختمي او موږ ته د ورزش لپاره څه خاص سپیشل جیم ته تلو ضرورت نشته، بلکې حرکت کې برکت دی. یعنی چې څومره حرکت کوئ، څومره تاسو ورزش کوئ، څومره ستاسو جګر نه چربي ختمیږي. روزانه نیمه ګنټې نه والا 45 منټ پورې هفته کې 15 ورځې ورزش تیز تیز تلل دا بهترین دی. دې نه علاوه چې کله ممکن وي نو پکار دی چې یوګا او ریلیکسیشن ایکسرسایزز هم تاسو کوئ. ورزش سره نه صرف دا چې ستاسو جګر نه چربي ختمیږي بلکې ستاسو د وینې کې شوګر، کولیسټرال دا ټول ختمیږي او نارمل کیږي. دې نه علاوه لایف سټایل کې یو بل شی ډېر ضروري دی، هغه د خوب او ذهن سکون. روزانه کوشش کوئ چې 7 غنټو پورې تاسو آرام کوئ، خوب کوئ. د ټینشن ختمولو لپاره خپل موز او دس مراقبه یا پر سکون سر اکټیویټیز میډیټیشن کوئ او کوشش کوئ چې د شپې خوراک لیټ نه خورئ چې تاسو د کېږئ چې ریلیکس تاسو ته خوب راځي. دا یاد لرئ چې دا څومره چې تبدیلی دي لایف سټایل کې یا خوراک کې دا هلته فایده کوي چې دا ریګولر مسلسل مونږ عادت جوړ کړو. او دا هم یاد ساتئ چې 3 نه واخله 6 میاشتې ټایم پکار دی چې د دې اثر ستاسو په د لیور فنکشن ټیسټ کې ښکاره کیږي او لیور فنکشن ټیسټ رو ټیک کیږي او ښه کیږي. که زه اخره کې وایم چې د فیټي لیور اصل علاج چې دی هغه ستاسو کچن کې دی، هغه ستاسو روزانه عادات کې دی، نه کې دا چې په دا فارمیسۍ کې دی او د فارمیسي ګرانو دوایانو کې دی. تاسو جګر مکمل طور باندې صحتمند کېدی شي، خپل واپس صحت اخیستی شي، په شرط دا دی چې تاسو دې ته موقع ورکړئ. او موقع به څنګه ورکوئ چې تاسو هیلدي ډایټ شروع کړئ، هیلدي لایف سټایل شروع کړئ. ان شاء الله راتلونکي ویډیو کې به مونږ بحث کوو، مونږ ډسکشن کوو چې نن سبا کومې دوايان راغلي دي فیټي لیور لپاره، د غیر مخصوص دوايان راغلي دي. د څو میاشتې مخکې پورې دا دوايان نه وي، اوس دا دوايان راغلي دي او په نوي کال 2026 کې به نور هم دوايان راشي. په هغې دوايانو به ان شاء الله مونږ بحث کوو کومې دوايانې دي، کله به استعمالو، څنګه به استعمالو او د هغې نه څومره فایده کیږي. نو تر هغې پورې زه ستاسو ته اجازت غواړم. ملاویږو به په هغه ویډیو کې د فیټي لیور مخصوص دوايانو په ذکر سره، بحث سره، ډسکشن سره. هغې وخت پورې خپل خیال وساتئ. خداحافظ.